اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل وسلم عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. الله جل جلاله د خپل مخلوق د انتظام د پاره په دې زمانہ کې داسې اندازې مقرر کړي چې دا مخلوق په هغې فایده حاصله کړي. د شپې ځان له فایده وي، د ورځې ځان له فایدې وي، د یخنۍ د ګرمۍ داسې هر یو بېلې بېلې فایدې وي. او دا چې الله دا شپه او ورځ بدلوي د هغې دپاره انتظام د نور او د سپوږمۍ دا وکړی شو. د سپوږمۍ خپل یو مدار وي، د دې نور خپل یو مدار وي. د هغې د فایدو سره سره خلک په دې زمانه معلوموي، ځکه د انسانانو ژوند دی یو بل سره معاملات او لین دین وي. نو لهذا دا سپوږمۍ چې راوخیږي ورکوټې وي نو بیا غټه شي او بیا ورکوټې شي نو ته میاشت ویلی شي. دارنګې یو ورځ وي او د هغې نه هفتې وي او د هغې نه میاشتې وي او د هغې نه کلونه جوړېږي. په دې کې د مخلوق مختلف مصلحتونه چا سره معاملات کوي، قرضونه ورکوي، په دې عبادات دي. نو الله د انسانانو مصلحت په بنیاد باندې 12 میاشتې مقرر کړي چې 12 میاشتې واوړي نو دا به کال شي. دا د پخوا نه د الله د علم مسله او د لوح محفوظ مسله وه. بیا په دې 12 میاشتو کې د پخوا نه چې کوم دینونه او شریعت را روانو نو 4 میاشتې الله پاک پکې د احترام او د عزت وګرځولې. هغه 4 میاشتې 3 پرله پسې دي او یوه ترې نه بېله ده. یوه د لوی اختر میاشت ده او یوه د هغې نه مخکې ده او یوه د هغې نه وروستو ده. دا 3 پرله پسې وي. د لوی اختر میاشت شریعت کې دې ته ذوالحجه وایي او د دې نه مخکې هغې ته ذوالقعده وایي او ورپسې وروستو میاشت بیا هغې ته محرم وایي. دا 3 میاشتې د احترام دي او یوه میاشت دا ترې نه بېله ده. دا د رمضان نه مخکې میاشت چې هغې ته شعبان وایي او د هغې نه مخکې هغې ته رجب وایي. دا د رجب میاشت مثال موجوده دې ته ربیع الثاني وایي چې شروع ده. د دې ربیع الثاني پسې بیا جمادی اولی او بیا جمادی الثاني وي. دا 2 میاشتې چې پوره شو نو 3مه دې پسې بیا رجب را روان. نو دا د رجب میاشت هم د احترام ده. دا 4 میاشتې د اسلام نه وړاندې مخکیني دینونو نه هم دقسې دا خبره روانه وه چې دې به تاسو احترام کوئ، په دې کې به جنګ جګړې رواني نه کوئ. د ابراهیم علیه السلام د دین خبرې د وړاندې نه چې څنګه را روانې وې نو څه خو دې خلکو ګډې وډې کړې، خو بعضې نیمه خبره هغه شانتې دوی منځ کې چلوله. مثال حج د پخوا نه و، عمره د پخوا نه و، نو حج او عمرې کولې دا جدا طریقه وه چې طریقه کار یې وله بدل کړی و. څه کې یو خبرې نه ایستې دي او د چا نه یې څه کټ کړي دي خو دغه شی کوو. همدارنګې د دې 4 میاشتو احترام هم دقسې پکې را روان و. دا به احترام وله کوو، خو چې څنګه دا نور اعمال دوی ګډوډ کړي نو هغې سره سره دا یې هم ګډوډ کړی وي. د دې میاشتو به دومره احترام کوو چې کله به دا رالی نو پخوا به څه مسلې وي، خو توره به وه د جنګ سیز دی نو توره بیا مکمل په خپله کاټۍ کې نه ایستله او بیا به یې نه راغستله. دا به چې کوم دی د غشو د نیزو مسلې وي، د نیزې د سر نه بیا اوسپنه لرې کړه چې د سره دا د جنګ قابله نه شي، خو چې نیزې سر نه اوسپنه لرې کړه خو لرګی پاتې شي. دا هر یو بیا دومره احترام سره چې دا اوسپنه به بیا خوځوله اوم نه داسې بیا سیټ ته کېښوله د دې میاشتو په احترام باندې. لیکن پیښه دا شوله چې څنګه دا نورې خبرې دوی ګډې وډې کړې وې نو دارنګې په دې کې هم خبرې نه ایستلې. بعضې کسان پکې داسې وو هغه به پکې زه ستاسو مشر یم او زما خبره منئ او یره چې زه اعلان کوم چې دا سږنې د محرم میاشت ده که نه د دې احترام ختم دی. په دې کې چې تاسو څومره جګړې کوئ
آینده چې د سفرې میاشت راشي خیر د هغه ته به احترام واړو. نو چا پکې یو ځای کې قصې ګډې وډې کړي، چا پکې بل ځای کې ډېر داسې خلک راغلي دي چې هغوی دا دین ګډوډ کړی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفرمیل ما په جهنم کې وکته عمر ابن لوحی چې دی په جهنم کې روان و خپلې کولمې د ځان پسې راخکې دی. نو په هغه دینونو ګډوډولو کې یو دا دی پکې د ځانه یېرې چې دا څاروی دی که نه دا صایبه شوله دا حام شو دته به څه وایې نه دا حرام شو. ولې حرام شو؟ هېڅ وجه نشته. نو چا پکې یو ځای کې دین د ابراهیم علیه السلام ګډوډ کړی چا بل. نو دارنګې دا خبرې هم دوی ګډې وډې کړې. نو چې هر کله د محرم د میاشتې احترام هغه ختم شو، اخوا سفرې میاشتې له به احترام ورکړو. اوس سفره خو د بل کال میاشت دی، یعنې چې د تېر شوي کال کې خو چې کم دی یو میاشت کمه شوله، داسې به وکړو چې 2 میاشتې به د احترام شي. نو کله به کال د 12 میاشتو شو، کله به کال د 14 میاشتو شو، کله به کم شو، کله به زیات شو، او د احترام هغه به بل خوا واړو. هغه چې به احترام پکې نه و هغه له به احترام ورکړو. داسې هر څه ګډوډ کړو ان تر دې چې د کال هغه شمېر ترې نه هم ګډوډ شو. نو چې شمېر ګډوډ شي نو خامخا چې اعمال راځي، نو دا خو چې ته په خپل حساب ولاړې خبره به ټیک وي. نو کم مثال د روجو مسله ده، نو چې تا دلته احترام ورنه کړو بل له به احترام ورکړې نو روجه لاړه شوال ته به وځي. دا هم داسې حج هم دغه شان دی، هر یو څیز به د خپل ځای نه ګډوډ شي. همدې بنیاد باندې چې کله صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه پیغمبر علیه السلام د فتح مکې نه بعد 8 کال باندې مکه فتح شوله، او بیا په 9 کال باندې د حاجیانو مشر او امیر مقرر. دا خلک هغه خپل حساب باندې چلیدل. دې حج ته خو یهودیان هم راتلل، نصرانیان هم راتلل، مشرکان هم راتلل، مسلمانان هم پکې سکالې راتلل او مشري مسلمانانو واغستله. خو حساب هغه مخکیني باندې وچلیدل چې مخکې کم حساب. نو مشهور قول دا دی چې صدیق صاحب حج دا په ذوالقعده کې راغلی دی. څنګه چې د خلکو دغه طریقه و ذکر سره ګډوډ کړي وو، دا په ذوالقعده کې راغلی، یعنې د ورکوټي اختر او د لوی اختر په دې منځ کې چې کومه میاشت ده. بیا همدغه شانتې حساب باندې خبرې روانې وي. آینده کال په 10 چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام راته، نو الله پاک تکوینا تقدیرا دا نظام هغې ته برابرو چې کم د پخوا نه و، او څنګه د الله په علم کې هغسې برابرو. نو پیغمبر علیه السلام چې رالی حج ذوالحجه کې وکړی شو، د لوی اختر میاشت چې کوم. او بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام بیان وکړ، فرمایل الا ان سنه قد استدار. تاسو خدا کال ګډوډ کړی، خو کال هغې ته واخوته چې څنګه د الله تقسیم دی. الله جل جلاله په علم کې چې د کال کم تقسیم دی او کم انداز لوح محفوظ کې مقرر کړی، کال هغه انداز باندې به چلیږي. نو دا لوی اختر چې کوم ذوالحجه ده په دې کې حج ادا شو، او بیا چې کوم د ورپسې محرمه شوله او بیا پسې سفر، بیا د هغې نه بل کال نوی شو. نو بس هغه انداز باندې خپلې میاشتې او تاخیر او تقدیم او دا مسئلې غونډې ختمې شولې. نو الله فرمایي ان عدت شهور، بېشکه شمیر د میاشتو عند الله د الله په نس 12 شهر دا 12 میاشتې دي. فی کتاب الله د الله په علم کې، فی کتاب الله لوح محفوظ کې همداسې الله مقرر کړي. بیا شمسی حساب هم کوی شي چې کم په نور باندې حساب کېږي، قمري حساب هم کوی شي کم چې په سپوږمۍ باندې حساب کېږي. او دا شمسی حساب ګراني او قمري حساب آسان دی. هر کله چې قمري حساب آسان دی د سپوږمۍ، نو زموږ تمام دینی مسایل دا په قمري حساب باندې رواني. که روژه ده نو هم، که اختر شب قدر دی نو هم، که حجونه دي نو هم په همدغه د سپوږمۍ په حساب باندې چې سپوږمۍ راوخیږي میاشت نوې شوله. بیا چې د سر نه بیا بله میاشت نوې شوله، نو کله به دا میاشت د 29 وي، کله به دا د 30 وي. خو چې څومره عبادات دي دا په قمري حساب باندې روان دي. 12 شهر دا 12 میاشتې دي په کتاب الله د الله په کتاب کې. یوم خلق السماوات، هغه ورځ چې الله پیدا کړي اسمانونه والارض او ځمکې. اسمان ځمکه چې پیدا کول نو 12 میاشتې مقرر کړي دي.
منها بعض د دین اربعه سلور میشتې دي حرم دا د احترام دي. څنګه چې الله بعضې مکانات د احترام ګرځولي د هغه مکان به بې حرمتي نه کوي. حرمین الشریفین دي، جوماتونه دي، دا پاک ځایونه دي. دارنګې بعضې زمانې الله د احترام ګرځولي. نو دا څلور میاشتې د احترام. د پخوا نه خو دا مسله وه چې دا د احترام وي. آیا اوس هم هغسې احترام شته که احترام یې منسوخ دی؟ د دواړه قوله د علماو شته. زیات حضرات په دې دي چې اوس هغه احترام نشته د دې میاشتو. معنا دا ده چې پخوا پکې جنګونه جهادونه منع اوس منع نه دي. او د بعضو حضراتو رایه دا ده چې په دې څلورو میاشتو کې اقدامي جنگ به نه کې، دفاعي جنگ کوی شي. دفاعي دا معنی که چېرې غیر مسلم په تا حمله وکړي نو ته جواب کوی شي. خو چې غیر مسلم د باندې حمله نه کړي نو په دې څلورو میاشتو کې چې کوم د احترام دي ته به اقدام نه کوې، ته به نه مخکې کېږي. دا دواړه قوله پکې د علماو شته. منها اربعه حرم ذلک الدین القیم، دا د دین مستقیم چې 12 میاشتې په دې انداز چلیږي. دا مستقیم دین دی. عبادات پکې معلومیږي، معاملات پکې معلومیږي، یو څیز به هم ګډوډ کېږي نه. فلا تظلموا، تاسو ظلم مه کوئ، فیهن په دې میاشتو کې انفسکم په خپلو ځانونو. یا خو فیهن هغه 12 میاشتو ته ضمیر راجع دی. په دې په 12 مهینو کې ځان باندې ظلم مه کوه. نو لہذا زمانه هم د دقې نه عبارت دی چې ته په دې کې په ځان ظلم نه کوې، ګناه نه کوې، بس په خپله به محفوظ پاتې شي. او بعضې دا فرمایي چې هن ضمیر د اربعه حرم ته راجع دی. دا څلور چې د احترام میاشتې دي. خو بیا د هغې دا مقصد نه دی چې ګین د څلورو میاشتو کې ګناه مه کوه او که نورو کې نو خیر دی. نه، خیر نه دی، ټولو کې ګناه جرم دی. خو په دې څلورو میاشتو کې ډېر خطرناک جرم دی. په دې کې چې څنګه اعمال نیکي اوچتېږي نو دغه رنګې بیا ګناه یې هم اوچتوي. نو ځکه بیا دا خاص ذکر کېږي چې نورو میاشتو کې خو هم ګناه مه کوه، خو په دې څلورو کې ګوره ډېر ځان ساته. فلا تظلموا فیهن انفسکم وقاتلوا المشرکین، تاسو وجنګېږئ د مشرکینو سره کافتن په ټوله. د قتال او د جهاد وړاندې د مسایل وی چې 2 صورته وي. یو صورت دی چې مسلمانانو ملک مکمل آزاد وي، د مسلمان خوره محفوظ وي، افراد محفوظ وي، هیڅ خطره یره نشته. بیا په دې وخت کې قتال دا کفایي مرتبه ایمانه دا ده چې چند مسلمانان د غیر مسلمو سره په قتال کوي چې په کال 2 کې دا کافي ده. او دویم صورت دا ده چې مسلمانان مظلوم شي، یا خو مسلمانانو نه کسان په قید کې شي، یا د مسلمانانو ځمکه غیر مسلم غصب کی، یا د هغوی د خوا نه په دې باندې حملې وي. بیا په دې مسلمانانو باندې قتال فرض دی چې ته د خپلې ځمکې هم دفاع وکړي او دارنګې د خپلو افرادو هم دفاع وکړي. کوم چې ګرفتار افراد دي هغه ترې نه خلاص هم کړي. نو بیا کافه تاسو وجنګېږئ، کافتن په ټوله. کما یقاتلونکم، څنګه چې دوی ستاسو سره جنګېږي کافتن په ټوله. وعلموا پوه شئ ان الله، بېشک الله پاک، مع المتقین، سره د پرهیزګارانو سره دی. پرهیزګارانو سره په اعتبار د عون او د نصرت سره. تاسو کې څومره تقوی نو دونه به د الله امداد تاسو سره وي. ان عدت الشهور، بېشکه شمېر د میاشتو عند الله، د الله په نزد باندې 12 شهره 12 میاشتې دي. فی کتاب الله، د الله په کتاب کې، یوم خلق السماوات والارض، هغه ورځ چې الله پیدا کړي اسمانونه او ځمکې. منها د دین 4 حرم، 4 میاشتې د احترام دي. ذلک الدین القیم، دا د دین مستقیم. فلا تظلموا فیهن، تاسو ظلم مه کوئ په دې میاشتو کې انفسکم په خپلو ځانونو باندې په ګناه. وقاتلوا المشرکین، تاسو وجنګېږئ د مشرکینو سره کافتن په ټوله. کما یقاتلونکم، څنګه چې دی تاسو سره جنګېږي کافتن په ټوله. وعلموا پوه شئ ان الله، بېشک الله، مع المتقین، سره د پرهیزګارانو نه دی. الله ته رضا شي، زموږ په ورته ستا رضا مشکلات حل کړي، اسلام غالبه کړي، مغلوبه کړي، حاجات پوره کړي. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و